बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राम कतुनको ज़ैन सासु कोलबा मोहम्मद ज़ुबैर खान तासु को SWATnews.com कतुनको څنګه تاسو ته پته ده کم حکومتي وخت چې دلته کې هغه وختن په وختن راغلي دي زموږ د سواد سره چې د مېرنې مور یو سلوک روان دی چې پای کې مونږ وګورو نو د بجلی ناروا لوډ شیډینګ چې دی هغه نن سبا ډېر زیات په تیزۍ سره دی زموږ سواد معیشت چې کوم دی هغه تباهي طرف ته مخ دی زموږ په سواد کې چې دی تقریبا د 16 غنټو نه والا تر 18 غنټو پورې لوډ شیډینګ کېږي دلته چې کاروباري حضرات کم دي د هغې کاروبارونه تباه شو د هغې چې کم معیشت دی د هغو چې کم دارو مدار دی کم روزګار دی هغه تباه شو دا وخت زموږ سره یو عظیم شخصیت مینور خار صدر چې کوم دی عبدالرحیم خان موجود دی د هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه سبا دپاره چې دی د هړتال یو کال ورکړی دی د لوډ شیډینګ خلاف دلته چې دی زموږ سره وختن به وختن که صوبایي حکومت دی که مرکزي حکومت دی هغې چې راځي نه هغې خپلې وعدې کوي خو چونکې هغه سرته نه رسوي نن سبا که تاسو وګورئ د لوډ شیډینګ یو غټه مسله زموږ په مینوره ښار کې روانه ده بلکې په پوره مضافات کې هم روانه ده نو په دې وجه باندې چې دی زموږ د ولس د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي د هغو قیمتي څیزونه چې دی هغه سوځولی کېږي عبدالرحیم خان سره به خبرې کوو چې هغه د سباني کال دغه اتل لپاره چې کوم کال ورکړی دی په دې کې د کم کم ځایونه شامل دي او د چا چا سره د هغې رابطې شوي دي او د دې ډیمانډ څه دي السلام علیکم صدر صاحب تاسو نه بلاولنۍ پوښتنه دا کوم چې تاسو سباني ورځ لپاره د اتل کال ورکړی دی څه وجوهات داسې وو چې مطلب نور ضرورت څه پېښ شو تاسو د اتل کال ورکړی بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم زبیر خان زه انتهایی ستاسو مشکور یم ستاسو د SWATnews منیجمنټ تاسو په دې اهم مسله باندې ماته د خبرو کولو موقع فراهم کړه بنیادي خبره دا ده چې مملکت پاکستان د دې د مارې وجود کې په دې بنیاد باندې راغلی و چې دلته کې به د قانون حکمرانی دلته کې به انصافي امن به خلکو ته به ضرورت زندگی میلویږي بېانصافي به چا سره نه کېږي موږ په دې خبره انتهایی غمزده یو پریشان یو زهیر یو او زه به د خپله موضوع د بجلي د حده پورې محدود وساتم چې د وفاقي وزیر د وابډه د ملک وزیر اعظم برملا دا اعلان کوي په میډیا باندې چې په کومو علاقو کې خلک ادایګي کوي هلته کې به لوډ شیډینګ نه کېږي زه په ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې پرټیکولر ډسټرکټ سوات کې کونډه کلچر نشته منګه زه وایم چې 100% منګه وابډه ته ادایګي کوو خو د هغې باوجود زموږ سره ظالمانه سپاکانه او د بربریت یو سلوک د وابډه محکمې طرف نه روان دی او زه په دې دلیل سره یم چې موږ په ابتدا کې ډېر میټینګونه په روژه کې د روژې نه مخکې مقامي انتظامیې سره ډپټي کمشنر په موجودګۍ کې د اډیشنل ډپټي کمشنر په موجودګۍ کې د وابډه حکامو سره موږ په دې بنیاد خبرې کولې چې که ټیک ته په دې ملک د بجلۍ بحران یي نو شیډول موږ لره کوي چې د هغې مطابق موږ خپل نظام زندگی خپل روزګار چلو زه دو په څلېرویشتو غنټو کې دو یو قانون ګرځول دی چې هره غنټه پس به موږ لوډ شیډینګ کوو خو د دې 12 غنټو سره سره دو چې کله په 10 بجې لوډ شیډینګ کوي نو 10 منټه کم په 10 بجې بجلی مړه کوي او چې کله راولي نو 10 منټه په 11 بجې راولي نو 20 منټه دو په دې کې زموږ سره بل فراډ دوکه کوي او چې دا 20 منټه 12 بیرې ضرب ورکړي نو 240 منټ رغېږي او 4 غنټې زموږ سره دا بله ګپ روانه او په دې هم ټول عوام پوهېږي دا 4 غنټې دا کم طرف ته وځي په دې کې کم کرپشن روان دی کم بدیاتي روانه ده خو زه حیران او پریشان په دې خبره یم چې د بجلۍ دا یوازې موږ د رڼا دپاره زموږ په دې انحصار نه دی د دې بجلۍ داسې دا که د چا په کور کې یي نو هم ارمان کوي او که نه نو هم ارمان کوي د دې بجلۍ د لاسه زموږ ټیلر ماسټران زموږ صنعتکار زموږ مکینیکو زموږ د بجلۍ دا زموږ د معاشي یو نظام په دې چلیږي او زه به بنیادي خبره ده چې د دې بجلۍ د لاسه نن په جوماتونو کې اوبه نشته نن په کورونو کې منګي خالي دي ځکه چې یو غنټه پس ته لوډ شیډینګ کوي یو غنټه د حیات آباد نه چې په رازنګمین کې پیپ ټینګۍ ته رارسي نو غنټه چې پوره شي دا کمې اوبه چې ورته راغلي دا واپس لاړې شي نو په داسې ملک کې چې د بجلۍ محکمه دونه ظلم کوي هیڅوک زموږ د تپوس نشته او بیا دا خبره دا د بدقسمتۍ خبره زموږ د دې ملک چې دلته هم کله ترکول اچوي ویې والا نو په جیمي کې اچوي ځکه په جیمي کې اچوي چې دا پکړ ونه خوري چې کال له بیا ترکول ټیکه ورکړي دلته چې کله هم په سیند کې وټېږي نو په شکال په میاشت کې کېږي دلته کې د بجلۍ کار چې کېږي نو هغه هم په ګرمۍ کې کېږي چې کوم په اذیت په مصیبت کې او که د سوی ګیس پیپ خورېږي نو هم په جیمي کې خورېږي
زه حیران په دې خبره یم چې موږ به په اوړي کې شپږ میاشتې چغې وباسو د بجلۍ دپاره چې بجلۍ موږ راکړه او په ژمي کې به موږ د سوي ګیس دپاره چغې وباسو. دا نظام دا مشکلات دي. تاسو یقین وکئ چې تاسو به وجاړئ چې تاسو هسپتال ته لاړ شئ د لوډ شیډینګ په وخت کې مریضان کم چیخ و پکار کوي او تاسو به وجاړئ چې په جوماتونو کې منګزار خلک څونه پریشان دي. دا نه ظالمان دي دا چې د مانځه د ماسوتن په څلور رکعاتو موږ ودرېږو 2 رکعاته په رڼا کې 2 په تیاره کې. یعنې دونه انصاف هم نشته چې لوډ شیډینګ تاسو کوئ. کم سے کم د ماسوتن د مونږ دا ټایم خو هندوانو ته هم معلوم دی چې 9 بجو په جوماتونو کې مونځونه کېږي چې دوی دا لوډ شیډینګ په دې وخت کې نه کوي. نو کله اذان کېږي نو تاسو اورېدا چې الله اکبر الله اکبر په بجلۍ کې وشي چې ټک شونه بانګ بند شي ته به چې دا مؤذن چا په محراب کې د مرۍ نه ونیو او تاسو لاړ شئ سکونونو ته. زموږ یقین وکړه چې زما خپله ماشومان را بله سسره مخونه راغلي دي چې په سخته ګرمۍ کې هغه په تنګو کمرو کې ناستي او د دې د لاسه تا ته پته ده چې سهار زمونږ مکینیک ټیلر ماسټران دا راشي بازار ته کینی د هغو سره په هغو باندې د نوکر خرچوي د دوکان کرایې ماښامه پورې هغه بغیر د څه منافع کور ته راشي. ته په خپله اندازه لګوه چې 2-3 میاشتو نه هغه په دې معاشي بحران شکار شي. هغه دیوالي طرف روان دي. دې اخترو کې زمونږ د بوټانو والا زمونږ مټیانو والا زمونږ چې کوم دی پیزارونو والا زمونږ چې کوم دی د سپلو والا د هغو بزنس په تیاره کې خو بزنس کېږي نه. زه حیران او پریشان به دې خبره منم چې د دې دونه ظلم باوجود ټیک ته چې زمونږ عوام چې کوم دی دا باشعوره دی تعلیم یافته دی موږ نه غواړو چې بدامني دې وشي خو هېڅ چا د دې دپاره په اسمبلۍ کې اواز پورته نه کړو چې د سوات تقام سره دا ظلم بې انصافي ولې کېږي. او په دې خبره هم حیران او پریشان یم چې پخوا به زمونږ په جوماتونو کې علماو جړل چې بې انصافي د ظلم کېږي لوډ شیډینګ دی اوبه نشته بجلي نشته او په هسپتال کې به مریضانو جړل په کورونو کې خویندې میندې په ژړا دي په سکولونو کې ماشومان په ژړا دي لیبر په ژړا دي صنعتکار په ژړا دي هر څه تباه او برباد دي. زمونږ خو دا توقعات چې زمونږ د حقوقو د اصولو لپاره موږ منتخب کسان لېږلي بل او په ریکارډ دا خبره زمونږ امپیاګان هم په پریس کلب کې جړل. نو زه یم چې دا جړاګانې موږ ترسو کوو دا جړاګانې به زموږ پلرونو هم کړوي نیکونو هم کړوي موږ به هم کوو زموږ را روان نسل به وکړي پکار چې د خپلو حقوقو د اصولو لپاره د ظلم خلاف موږ میدان ته راوځو او موږ په داسې جذبه راوځو پر امن جذبه باندې چې موږ د دې ظلم مخنیوی وکړو. د سوات د قام سره په صحت کې ظلم کېږي د سوات د قام سره په تعلیم کې ظلم کېږي د سوات د قام سره په روزګار کې ظلم کېږي او زه حیران زه محسوسوم بعضې ټایم کې چې ټورسټ حضرات راشي یا به د سوات د خلکو ډېرې مزې وکړي ډېر خوشګوار ماحول او ډېر خوشګوار موسم دی ورته هواګانې دي یخې اوبه دي خو یقین وکړه دا لوی سیند غرقاب سیند بهیږي خو د دې سیند نه خو نه زما منګۍ ډکېږي نه زما پټي سیراب کېږي. پکار دا و چې واټر فلټر پلانټ یو په دې قضاګټ کې لګېدل وی انشاءالله دا مسله به هم حل وه او دا بهر خلک یې چې لوی لوی ونې ځنګلات دي دې خلکو ته به د لرګو سهولتونه وي کرسۍ به دې جوړوي کټکي به دې جوړوي میزونه به دې جوړوي خو یقین وکړه چې د دا ځنګلات صرف د لیدو دپاره دي موږ ته د یو سلیپر هم څوک نه راکوي او دا هم تاسو ته په ریکارډ معلومه ده چې د سوات په خاوره د زمردو 2-3 قانونه دي په 100 روپۍ د هغې نه پراپټ دی مدني ده. زما مشرانو ته دې وخت به دا تپوس نه کوي چې زمرد دوکان دا پراپټ کم طرف ته ځي او نه د سوات قوم په دې پورې زمونږ نه خو د ادمخیل خلک د کولې کان نه وته هغو له قام له پکې شعر ورکوي. زه دا نه یم چې په موږ د تقسیم کې خو دا پیسې دي زموږ تحصیل کونسل ته منتقلې شي چې په موږ باندې د ترقۍ کارونه وشي د ډسټې کونسل ته دې ورکړی شي نو د زمرد دوکان شته د اوبو سیند شته د لرګو ځنګل شته خو نه پکې ما ته لرګی میلاویږي نه پکې ما زما منګۍ ډکېږي او نه پکې چې کوم دی زما علاقې ته رایلټي میلاویږي. نو موږ کاروباري خلک د اړتال نه موږ ته نقصان شته پیدا نشته خو زموږ هم خلک په لارو کوڅو کې تپوس کوي چې ته موږ د ټریډرز مشر کړی تا دې ظلم خلاف اواز ولې نه پورته کوي. خو زما یو خپل یو رولز دي چې زه اول په مذاکراتو باندې تاسو ته پته ده چې په دې دونه 4-5 سال کې ما 10 سټرایک کړي دي هغه د کسټم خلاف د آل پارټیز کانفرنس سره شوی زه ما ډېر په مجبورۍ دا قدم پورته کړو چې زه کم سے کم خپل مخ په لاړې کړم او زه د خپل اواز خپل جذبات او خپل احساسات مرکز ته ورسوم. انشاءالله تعالی زما دا توقع ده زه د امید لرم چې د لنډاکي نه والا د چارباغ خوځخیله مدین بارین میادم پتیپور کالام چوپریال مټه دیولۍ کابل کانجو اوډیګرام بریکوټ او زم د لنډاکي نه والا
زه د خپلې برادرۍ باندې زما د امید دی یقین پې لرم چې د لنډاکي نه والا د کالامه پورې به انشاءالله مکمل شټر ډاون د کوټه د ظلم خلاف. خانه څنګه تاسو خبره وکړه تاسو یو پوښتنه بله کوم چې دلته کې زمونږ د سواد چې دی دا په سیاحت باندې آباد دی کوم سیاحان چې دلته راځي هغو دلته کې مطلب دا دی چې مختلفو انداز کې راځي هغه پیسې پرېږدي لکه مطلب ګاډۍ والته پکې پیدا ده هوټل والته پیدا ده نورو کسانو ته چې دی هغو ته پیدا ده چونکې د هغې نه چې مونږ تپوس وکړو هغو د سواد د صورتحال ته وګورو نو هغو په هم په دا فوکس په دې بجلۍ باندې چې په پنجاب کې یا په پاکستان چې کومې نورې علاقې د غټ غټ ښارونه نو په هغې کې د لوډ شیډینګ دورانیه چې د هغه 3 ګنټې ده دلته کې چې زمونږ 18 او 16 ګنټې ده نو زمونږ چې دی تاسو هم لکه مطلب د دې مسلم لیگ نون سره یو حصه یې د هغو په دغه کې نو تاسو څه ګڼئ چې یاره د دې قوم دا کوم تبعي چې کېږي دا کوم دغه چې روان دی نو په دې کې به تاسو د دې مسلم لیگ نون د مشرانو سره چې دی خبرې اترې کړي د هغو سره ناست یې. زبیر خانه بنیادي خبره دا ده چې زه پارټۍ کې یم زه په پارټۍ کې زه سیاست د دې لپاره کوم چې زه د خپل قام مسایل حل کړم. زه د سواد د خاورې بچی یم او زه ځان ته د سواد بیټه وایم. زه به د سواد د حقوقو دپاره اواز پورته کوم که زما خپله پارټي او که پردۍ پارټي د هغې خلاف به زه راپورته کېږم اواز به کوم. زما د دې سره هېڅ سروکار نشته چې په مرکز کې د چا حکومت دی په صوبه کې د چا حکومت دی. زه به ټیک ټاک خپله خبره کوم خپلو مشرانو ته به هم ویم زه که صوبایي مشران دي هغو ته هم یم خو زه حیران او پریشان په دې خبره یم چې زما منتخب ممبران د هغو سره انصاف نه دی شوی. زه نن مثال ستا په مخ کې ږدم 6 زما صوبایي اسمبلۍ ممبران دي پی ټي آی باندې اعتماد شوی دی عظیم اعتماد دی 2 زما د قومي اسمبلۍ ممبران دي. زما پی ټي آی ممبرانو ته اندازه ولګوم ما ته یو د انټي کرپشن مشري میلاو شو ده او یو د ولایت شټاب مشري. د سواد خلک خو غواګانې نه ساتي او نه دلته څه داسې غټې محکمې شته چې انټي کرپشن به پکې وشي کرپشن به پکې وشي. پکار دا وه چې زما د سواد ام پي ایګانو له دونه لوی منډیټ تر پی ټي آی له موږ ورکړو. د زنګلاتو وزارت یې ورله ورکړی دی د زراعت وزارت یې ورله ورکړی دی سینیر منسټري ورله ورکړی د بلدیاتو وزارت ته اندازه ولګوه زما زه هغه قوم وم چې زه په ملکنډ ډیویژن کې د تعلیم په ریشو باندې والي سواد په دور کې زما د خلک زیات تعلیمات ته زما په نسبت د دیر خلک کم تعلیمات ته. نن ته وګوره سینیر منسټري د دیر سره ده نن ته وګوره بلدیات د هغو سره دي ته وګوره مذهبي امور د هغو سره دی. زما موجوده صوبایي حکومت زما د امپیګانو سره دونه انصاف نه دی کړی چې یو مضبوط وزارت زما علاقې له ورکړی چې زما علاقې ته مستفید شوی. زه تا نه تپوس کوم شهرام ترقۍ دو د صحت وزیر کړی دی دا پکار نه و چې ډاکټر حیدري د صحت وزیر کړی وی کم سے کم د انجکشنو د ګولو او د دوایانو نه خو واقف وکړه د نظام نه دا د هغه لاین و فیلډ پکار دا و چې دا وزارت یې ډاکټر حیدر و چې زما له هغو سره سیاسي اختلاف دی زما پارټي نه خو ټیک ټاک خبره کوم. دویمه خبره ده پکار دا نه و چې ځنګلات وزارت محمود خان له ورکړی کم سے کم په ځنګلاتو خو ونې پېژني که نه چې رنځړه پکې پیوج پکې اچر پکې نختر پکې او پکار دا نه و چې زراعت وزارت یې میبولا له ورکړی او دا نه وه پکار چې زما ملکنډ ډیویژن د ټول ډیویژن صدر مقام دی په دې علاقې کې په ځلاکین د دې سیټې نه کامیاب شوی کم سے کم بلدیاتو وزارت خو هغه له ورکړی که نو زه وایم چې زما چا له مونږ منډیټ ورکړلی هغه زما د ممبرانو سره انصاف نه دی کړی نو هغه به د پبلک سره څه انصاف وکړي. او حیران په دې خبره یم چې د ځنګلاتو وزارت یې ورکړل د پېښور اشتیاق ورمړو ده. اشتیاق ورمړ ښه سړی به زه نه یم خو د هغه په علاقه کې بغیر د ګوپي نه ټیپرونه بل شی نه کېږي. هغه د ځنګلاتو د دې ماحول نه د ونو نه د دې فصل نه د کټایۍ نه د نهالولو د ټول شي نه واقف دی نو دو هلته انصاف نه لکه زما سره به څه انصاف وشي. زه بیا دا خبره ښکاره کوم چې د سواد قام چې په کم مشکل کې که د هغې ریاکشن د هر چا خلاف وي زه ټیک ټاک خبره کوم. زه په مسلم لیگ کې د دې دپاره یم چې زه د خپل قام د مسایلو دپاره زه اواز پورته کړم زه مشکلات ختم کړم زه پریشاني ختمه کړم. زما هم بدقسمتي ده د سواتي قام هم د بدقسمتي ده چې موږ سیاست کوو د پارټۍ دپاره. زما د سیاست نسبولین دا ده چې زه د قام دپاره کوم او زه ډېر خفه او ضعیف شم چې زه د هزارې خلکو ته وګورم چې هزارې خلک کله د هزارې د مفادو خبره راشي نه پکې نیشنلي نه پکې پیپلي نه پکې مسلم لیګي نه پکې جماعت اسلامي نه پکې جمعیت علما نه پکې قومي وطن پارټي او داسې د ډېر خلکو ته هم زه ډېر کړی ږم چې کله هم مسله راشي پارټي او شاته کېږي. خو د سواد بدقسمته قام دی چې موږ په دې پارټیو کې موږ تقسیم شوي یو موږ د دې پارټۍ نه یو دښمني یو اختلاف راښکړی دی. زه یم
چې هر څوک د قام دپاره اواز پورته کوي. زه نن انتهایي مشکور یم چې زما سره د قومي وطن پارټي مشرانو رابطه قایم کړه، ما ته یې پیشکش راکړو، ما ته د جماعت اسلامي کسانو هم د ما سره د رابطې کوشش وکړو، ما سره جمعیت العلماء اسلام والا هم کړي دي، ما سره نیشنل پارټي والا هم ورکړي، ما سره مسلم لیگ کسانو هم کړي دي، ما سره تمامو سیاسي جماعتونو، ما سره پښتونخوا ملي عوامي پارټي والا کسانو هم ما ته پیشکش کړی، څه نمونه ته وغواړي. زه انتهایي مشکور یم او که داسې موږ یکسویي یووالی اتحاد او اتفاق به موږ کې پیدا شو، زه نه ګورم چې دا په هسپتال کې به دا مریضان په دوايانو پسې نه جاړي، دا طلبا په سکولونو کې په سهولتونو پسې نه جاړي، دا بېروزګاره نوجوانان به په روزګار پسې نه جاړي، او انشاءالله تعالی چې انصاف به راځي، امن به راځي. او د دې نه بله غټه قرباني څه کېږي، زه موږ له خو دا احترام اعزاز پکار و چې په ټول KPK کې یا په ټول ملک کې بجلي نه وي، خو چې په سوات کې ځکه چې موږ د ډېر کربناک دردناک افسوسناک صورتحال نه تېر شوي، موږ معاشي طور برباد یو. زموږ اوس هم د شهداو په قبرونو باندې شینګینې دي ختلي، زموږ اوس ډېرې خویندې د خپل خاوندانو په انتظار ناستې چې کله به زما خاوندان راوځي، زموږ ډېرې میندې د خپلو بچو په انتظار ناستې دي، زموږ ډېرې خویندې چې کوم دی د خپلو پلارانو په انتظار ناستې دي. تاسو یقین وکړئ چې د سوات خلک دونه بدحاله شوی دی، موږ معاشي طور دونه د بحران شکار شوي وو چې زموږ ټول ماشومان 50% ماشومان په ډیرنو باندې ګتې غونډوي، او زموږ کم سے کم د تعلیم چې د 7 کالو د زندگی په کار چې هغه الف ب تیز ورکی، هغه چې کوم دی په کارخانو کې، هغه په مستخانو کې نوکریانې کوي. او تاسو تخکاره خبره، تاسو د دې منګورې خلک یې، تاسو په جوماتونو کې کله علما سلام وګرځئ د مانځه نه پس، د هر ګوټ نه د ګوټ د فریاد راځي، د هر ګوټ نه چې کوم دی د دعای فریاد راځي، د هر سړی اواز کوي چې زما بچي وږي تږي د هفتې نه. دې حد ته موږ رسوي، آخر په موږ باندې دې پاکستان کله ته رسوي؟ آیا موږ داسې پاکستان غوښتو چې د سوات هر بوټی به په ماټر بولو لګي؟ موږ داسې پاکستان غوښتو چې د سوات خلک به په دګو لګي؟ موږ داسې پاکستان غوښتو چې د اوبو څښو دپاره به موږ جلوس وباسو؟ موږ داسې پاکستان غوښتو سوی ګیس دپاره به موږ جلوس وباسو؟ موږ د بجلۍ دپاره جلوس وباسو؟ د امن دپاره به موږ جلوس وباسو؟ د جلوس دپاره د روزګار دپاره به موږ جلوس وباسو؟ موږ خو د پاکستان دا تصور نه و، موږ د پاکستان دا تصور و کله چې زموږ ادغام کېدو چېرې پاکستان کې به د قانون حکمرانی، پاکستان کې به انصافي، پاکستان کې به ظلم نه کېږي. او زموږ بدقسمتي دا ده چې ټیک ته پاکستان د لا اله الا الله په نوم په مارز وجود کې راغلی، خو دې بدقسمته پاکستانیانو CRPC اوس هم د انډیا CRPC د پاکستان CRPC وله، دلته چې مسلمان ولې په دې سودو کې پرچه کېږي او چې په انډیا کې هندو او سیکھ ولې په دې سودو کې پرچه کېږي. زموږ حکمرانانو، زموږ قومي مشرانو تر دې وخته پورې دې پاکستاني قوم لا CRPC هم نه ده چینج کړې، د دوی نه موږ څه توقع وکړو. خان اختر اخرنی پوښتنه به کومه، څنګه تاسو ته پته ده د هړتال دپاره چې تاسو کال ځای په ځای چې دی هغه د سوات د بیلې بیلو کوم واړه غټ ښارونه چې کوم دي مټه، خوازخیله، کالام په تاسو کال ورکړی دی، خو چونکې زموږ دا کتونکي به دا اورېده غواړي چې تاسو دې دا دورانیه چې دا به څونه او اخرنی چې مطلب که تاسو دا مطالبات د حق مطالبات چې که دا حل نه کړی شو تاسو مخکې را دې عمل صحیح. زبیر خان بنیادي خبره ده چې زما خپل اصول طریقه دي چې زه اول مذاکرات په ټیبل باندې، زه تاجرانو لپاره نه یم څه درکړی چې په معمولي خبرو زه سټرایک کوم. اوس ما ابتدایي طور مذاکرات کړي، ما زه ستاسو انتهایي مشکور یم چې سوشل میډیا، الکترونیک پرنټ میډیا زما د دې خبرې خبرپور مرسته هم کړې ده، هایلایټ کړې ده. او نن د کراچۍ د بهر ملکونو خبر ده چې په 19 تاریخ باندې د بود پور بل د سټرایک د دې لپاره ما پلانینګ کړلی، او د دې لپاره زما دویم سټیپ بیا بل نشته. زه ستاسو د چینل په وساطت سره دا واضح کوم چې که زما د تاجرانو په دې سټرایک باندې دا محکمه وابډه خپله قبله درست نه کړه، د دې نه پس زه د آل پارټیز کانفرنس اجلاس پر غواړم، په ټول سوات کې به تمام سیاسي جماعتونه ځان سره په دې کې شاملوم، زه ټول کارتوس په یو ورځ نه استعمالوم، او که د دې باوجود ونه شوه نو زه بېګناه یم، زه ټیک ټاک پیسې ورکوم، دا بې حسه نالایق حکمرانان ماله په پیسو اوبه هم نشي راکولی، ماله په پیسو ګیس هم نه شي راکولی، ماله په پیسو اوبه هم نشي راکولی. نو بیا زه ستاسو د چینل په وساطت سره انشاءالله تعالی چې یو ورځ زه دا اعلان نشات چوک وکړم
چې د وابډا د بیلونو مکمل بایکاټ وکم ریکوري دوته وکاوکم دوته زایما ایمان د مخکې نه معلوم دی وابډا ته چې کله د 25% انکم ټیکس ولګو ما برملا اعلان کړو تاسو ته دا خبرې په ریکارډ شته او ما د بجلی د بیلونو بایکاټ کړو او چیف پیس کو راغلی او په خپل زما پرې وته او ما سره ماته کیس واپس اخیسته دی او هغه انکم ټیکس ختم کړل دی زما ایمان دوته معلوم دی زموږ د تاجرانو چې کله دوی د ټلیفون په بیلونو کې سیل ټیکس ولګو 40% کیس هم د دونه ګټلې او تاسو ته به دا خبره په ریکارډ ده چې ما ټول ټلیفونونه په بازار کې پرونه کړو هغه ټیکس هم ختم کړل خو زه نه غواړم چې افراطفري د سواد امن ډېر په مشکله بحال شوی دی د دې لپاره زموږ د سکیورټي فورس قربانۍ زموږ د پولیس قربانۍ د عام پبلک قربانۍ ګوره روزګار زموږ تباه شوی دی زراعت زموږ تباه شوی دی تجارت زموږ تباه شوی دی صنعت زموږ تباه شوی دی او زموږ اعتماد تباه شوی دی نو زه نه غواړم خو زه یم که چیرې داسې صورتحال پیدا شو چې بد امنۍ ته راته لاړ نو کم ډانګی چې د قانون محافظین زما سر له راشي پکار ده چې د چا د لاسه امن بربادېږي د هغو په سرونو دغه ډانګي استعمال وشي ډېره مننه کتونکو تاسو د عبدالرحیم خان صدر صاحب چې دی د هغې خوږې ترخې او خوندورې خبرې تاسو واورېدې زه هیله لرم د دې خپلې ویبپاڼې په ذریعه باندې به زم دی د سواد ولس ته چې دی یو پیغام ورکوم چې په دې ټایم کې موږ له یو کېده پکار دی چې کله موږ سره داسې مصیبتونه راځي داسې مسلې موږ ته رامخې ته کېږي نو په هغې کې موږ له یو کېده پکار دی د پارټیانو کوم مشران چې کوم دي زموږ په سواد کې یا د بازار صدران چې کوم دي یا نور چې کوم دي تنظیمونه دي نو هغې له هم پکار دی چې هغو په خپلو علاقو کې په خپلو کسانو باندې چې دی هغې یو داسې میسج ورکړي هغې ته چې زمونږ د بجلی دا کوم مسله چې زمونږ سره روانه ده که تاسو وګورئ د پاکستان چې کوم غټ ښارونه دي په هغې کې لاهور یا اسلام آباد یا پېښور نو په هغې کې د بجلی دورانیه چې ده لوډ شیډینګ هغه د 3 غنټو نه د 2 غنټو نه د 3 غنټو پورې ده زمونږ په سواد کې چې دی هغه د 16 غنټو نه ولته د 18 غنټو پر موږ باندې لوډ شیډینګ کېږي زمونږ معیشت تباه دی زمونږ کاروبارونه تباه دي زمونږ خویندې میندې چې دی په کورونو کې جاړي د اوبو کمی دی او داسې چې نور مسایل موږ ته رامخې ته کېږي نو که موږ د دې لپاره راپا نه سو نو زما په خیال چې زه به دا وګڼم چې زموږ سواد یو ځل بیا تیاري ته روان دی او زموږ دا خلک چې دا بیا یو صدۍ 2 صدۍ به بیا وروسته شاته لاړ شي او د دې دا مین مسلې چې کوم دي دا به حل نه کړی شي که موږ یو شو نو زما په خیال چې زموږ دا مسلې چې زر تا زره به حل شي موږ د عبدالرحیم صاحب صدر سره چې دی موږ اتفاق کوو موږ به هغو ته دا ټولو کسانو ته چې ټول سواد ولس ته چې دا یو پیغام ورکوو چې هغې په یو موټی شي یو متحد شي او د دې سره ملاتړ وکړي چې زموږ دا مسله چې دا حل کړي د بل پروګرام پورې خپل قربان محمد زبیل اجازت راکړئ د الله په امان